یو سړی مسلسل 2 کاله وي د ټي بي مریض او د بیماری په حالت کې وفات شوی دی، مونځ او روجې ته د هغه نه پاتې شوي دي، نو څه به کوي؟ نو ګوره د مونځ متعلق خو معافي بالکل نشته. مونځ خو به تر هغې پورې ته کوې چې څه پورې طاقت دې وي. که په ولاړه نی په ناستی وکړه، که په ناستی نه شي کولی په ملاستی وکړه، په اشاره وکړه، خو مونځ به نه پرېږدې قطعا. او که داسې حالت په انسان راغی چې هغه بالکل په مانځه پوهېږي نه، بېهوشه دی، نو د 5 منځونو یا د هغې نه زیات منځونه په دې حالت کې تیر شو، نو د هغې په اړو قضا هم نشته او کفاره هم نشته. د 5 نه چې کم سړی بېهوشه شو، 2 یا 3 منځونه د هغې قضا به وکړي. خو که 5 ته یا د 5 نه زیات به بېهوشي راله، ده ته بالکل پته نه لګي، د په مانځه پوهېږي نه، نو بس دا مونځ ته بیا ساقط دی، بیا کفاره هم نشته دی. خو تر څو چې په مانځه دی پوهېږي، نو د سترګو په اشاره به کوي، خو کوي به خامخا. خدای دې مسلمان وساتي چې مونځ ته قضا کېږي. خو که بیا هم د چا په ذمه منځونه مړ شوی دی او منځونه قضا دي، نو وارثان له پکار دي چې د یو منځ په عوض کې یوه سرسایه ورکړي، یوه فدیه په کم 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت. دا د یو منځ کفاره ده. یقین سره نشو ویلی، خو ممکن ده چې رب العالمین ورته معافي وکړي. ممکن ده، ګورې په یقین سره موږ نشو ویلی چې دا کفاره ته ورکړه او سره پلار غاړه وپرې خلاصه شي. ولې هغه په خپل جون خو غاړه نه خلاصه کړې، هغه په خپل جون خو تا ته وصیت نه دی کړی. که هغه وصیت کړي چې ګوره زه خو مرم او په ما منځونه دومره پاتې دي یا زیات یا کم، او تاسو مهرباني وکړئ زما د منځ هغه فدیه ورکړئ، نو بیا تاله پکار دی چې ولی ورکړې، بیا به خدای غاړه خلاصه کړي. دا خو هغه وصیت هم نو که مړ شو په خپل ژوند یې ورکړی هم نه دي، بچو له یې مال ډېر کړی، ظالم ظلم کړی دی. بیا هم پکار دی چې وارثان د هغه په مال کې د هغه غاړه خلاصه کړي. ممکن ده چې رب العالمین ورته خیر ورسوي. او د روجې خو دا مسله ده چې کوم سړی ځوان زلمي وي، ځوان زلمي او دی بیمار شو او په بیماری کې روجې وخوړې او د ده د روجو په نیوو اړو طاقت او قدرت پیدا نه شو، همغه بیماری کې مړ شو، نو هېڅ هم پې نشته. او که د روجو په نیوو یا طاقت پیدا شو او بیا هم قضا ونه نیوله، نو بیا به د هغه روجو فدیه ورکوي، یا د وصیت وکړي وارثانو ته چې هغې یې فدیه ورکړي. او چې کوم سړی بوډا دی، د بوډاوای د وجې نه هغه روجې خوړلې دي، نو هغې به فدیه خامخا ورکوي. که هغه په بیماری کې مړ شو، په هغې فدیه به ورکوي. که نه، نو وارثانو ته دې وصیت وکړي، هغې دې هغه فدیه ورکړي. او دی وی چې بعض علاقو کې داسې خلک شته دي غایبانه اشیاو خلک خیروي، لکه بعضې خلک باندې کوډې او تعویذونه. ما خو د کوډې د سحر او د موجودې په منځ کې په اول کې فرق بیان کړی دی. یو سړی په حرامو پیسو باندې ځان له پاسپورټ جوړ کړي او بهر ته لاړ شي او پیسې وګټي، دا جایز دی که جایز نه؟ حرام مال استعمالول خو بالکل ګناه ده. که یو سړی په حرامو پیسو پاسپورټ جوړ کړي او بهر ته لاړ شي، نو دی خپله ګناه وکړه. لیکن بار که دی حلاله مزدوري وکړي، بالکل حلاله مزدوري وکړي او حلاله نوکري وکړي، نو هغه مزدوري پې نه ارامېږي. خو د مشقت وکړه، حلال یې وګټل، حلاله مزدوري یې وکړه، ځان یې خوله وبیوله، نوکري یې وکړه، نو هغه پې نه حرامېږي. او دی یو خپله ګناه وکړه چې دی حرام مال دی ورسره او په هغې باندې دی مثلا پاسپورټ جوړوي، دی بېله ګناه ده. خو که ده د هغې نه پس بار ملک کې نوکري مزدوري وکړه په حلاله طریقه، نو هغه پې نه حرامېږي. دا وی صحیح ده چې په 12 تاریخ صحابه صدقې ورکړي دي؟ نه، صدقه هر وخت ورکولی شي، د تاریخ تعین پکې نشته. 12مې، 14مې، 15مې، دا میاشت وي که بله میاشت وي. که یو پلار زوی ته ټول مال ورکي او زوی او زوی بل زوی د مال نه محروم کی، دا جایز دي که نه؟ دا ګناه دي، بالکل ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې وارث د میراث نه محرومه که، نو دی به رب العالمین د جنت نه محرومه کړي. دا ډېره غټه ګناه ده. نو یو زوی له ورکول او بل زوی محرومول، دا ډېره عظیمه ګناه ده، دې نه توبه وباسي. یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته کېناسته، وی د الله رسوله زما بچي دي، زما یوه ښځه ده او د هغې یو زوی دی، او هغه ښځه زما وایي چې زما دې زوی له دا ټول مال ورکه، یو باغ وله ورکه، نو تا پې ګواه کومه. وی نورو زامنو له دې هم دغسې باغونه ورکړي دي، هغه دې یو له ورکوې؟ وی نه صاحب دې یو له ورکوم او تا پې ګواه کوم. وی زه په ظلم نه ګواه کېږم، ټولو له یو شان ورکه یا یو له مو ورکوه.
د مرګ نه پس وی په قبر کې په سوال جواب کې به د نبی علیہ السلام فوټو خو لیکېږي او که څه به در حقیقت دې کې څه پوره تفصیل نشته، خو بعض علما لیکي چې د نبی علیہ السلام شبیه عکس چې ورته وایي، عکس لکه په شیشه کې چې دا چاته عکس ښکاري داسې به ښکاره شي. بعض علما لیکي چې د نبی روزه مبارکه به ورته راښکاره کړي. بعض علما لیکي چې د نبی صفت به ورته وکړي چې داسې یو سړی و چې د پلانکي زوی و په پلانکي کلي کې پیدا و، اسوک دی. دا حقیقت اللہ ته معلوم دی جناب. که یو ښځه په ګورنمنټ سکول کې استاذه وي، ماشومانو ته سبق ښیي او کور سره سکول نږدې هم وي، پرده کې هم وي، دا نوکري څنګه ده؟ دا بلکل ښه ده. ګوره دې زمانه کې ښځې د دې نه بلکل مه منې کوئ. ته خو ډېر سخت ضرورت دی زنانه په پرده کې سکول ته تللی شي، سبق خولی شي، سبق زده کولی شي په پرده کې بلکل. چې دا زنانه تعلیم اونکي نو دا د ښځو علاجونه به درته څوک کوي؟ ښځې چې ډاکټرانې جوړې نه شي ښځې، نو ښځو له به په خېټه باندې سړي لاسونه راکاږي. دا خو د دې زمانې اهم ضرورت دی. داسې ډېر څیزونه دي چې هغې کې زنانه ته د علاج ضرورت دی، بل څیز بل څیز بل څیز ډېر ضروریات دي. نو دا زمانه داسې ده. خبره د پردې ده، په پرده کې د کور نه وځي، په پرده کې کور ته راځي، فتنه پکې ني او مصیبت ته نه جوړېږي. نو دې کې څه قسمه خبره نشته دی. دا د دې زمانې ضروریات دي. اوس به څه کوي؟ سړی به د ښځو علاجونه کوي، بیا سړی به د ښځو اپریشنونه کوي، بیا که ښځه به د سړي اپریشنونه کوي. هر جنس دپاره د خپل جنس سړو دپاره سړی ډاکټر پکار دی، ښځې دپاره ښځه ډاکټره پکار ده. هغې ته بنیادي ضروریات دي جناب. که یو سړی خپلې ښځې ته وایي چې ته زما مور یا ښځې ته وایي چې ته زما لور، نو دا زهار مسله ده. نه، زهار یو مسله ده طالبان پې پوهېږي، هغه چې داسې ځای یاد کړي چې ته زما د مور د شا یا د خېټې یا د رون په شانته یې، هغې ته زهار وایي. دا په زهار کې نه راځي. که مور یا لور یا خور ورته وایي نو که نیت یې د طلاق و طلاق به واقع شي، او که نیت د طلاق نو بیا پې اسم نه واقع کېږي. نبی علیہ السلام شین پټکې تړلی او که نو تړلی؟ داسې یو پټکې نبی علیہ السلام تړلی چې په کې شنې کرښې وې، شین نو خو شنې کرښې پکې وې. وایي زما د خولې نه هر وخت دروغ وځي او بې اختیاره وځي، داسې وظیفه راته ولیکه چې د هغې نه خلاص شم. په دې ژبه دې یو ورځ چک ولګوه بس خلاص به شې. الله ته توبه وباسه او یا الله ما را دروغو نه بچ کړې. دروغجن دا باندې د الله لعنت وریږي. د دروغجن د خولې نه نبی علیہ السلام فرمایي د دروغجن د خولې نه داسې بوی وځي چې یو میل د دې بدبویۍ نه فرشتې تښتي، یو میل د هغه د بدبویۍ نه فرشتې تښتي د خولې نه، داسې بوی دي. الله دې تا او موږ ټول د دروغو نه وساتي. دی وایي چې خاوند خپلې ښځې د خاوند ته د ښځې د وجې نه رزق میلاویږي او اولاد ته د خاوند د طرف نه رزق میلاوي. دا وایي صحیح دی که نه؟ نه دا صحیح نه ده. تاسو ټولو ته رزق د دې نیکانو د خلکو د برکت نه میلاویږي. دا یاد ساتئ، د نیکانو او د بزرګانو او د دیندارو د خلکو د وجې نه رزق میلاویږي تاسو ته. کافر ته د مسلمان د برکت نه رزق میلاویږي. که مسلمان نو او دیندار خلک نو فوراً به دنیا روانه وه، بیا به رزق چاته میلاوېده. که اذان کېږي نو سړی متیازې کوي، صحیح او کولی شي متیازې هر وخت کې سړی کولی شي. ښه دا ده چې اذان کېږي او تا متیاو ته ناست دی نو مه کښېنه چې د اذان جواب ورکړې، د هغې نه پس به متیازې وکړي. لیکن که یو سړی متیاو ته ناست دی او بانک پې راخوشې شو یا دته سخت تکلیف دی متیازې ته بیږي نو بیا خیر دی، پروا نشته دی. په زور که یو سړی په چا طلاق ورځي بلکل کېږي، په زور هم کېږي. ما ته وایي چا وایي چې په تا چا جادو کړی دی، هغه مانه تور تار وغوښته په حدیث کې، نو جادو خو کېږي په انسان، بلکل کېږي سحر او جادو. او د هغې دپاره تاسو ته زه ټولو ته یو طریقه وښیم. هغه طریقه که د چا په ځان شکي چې ما باندې چا جادو کړی دی، هغه طریقه تاسو استعمال کړئ، انشاءالله د جادو اثر به ختم شي. هغه طریقه یې دا چې د بیرې شنې پاڼې به والې، شنې اوه د بیرې اوه پاڼې به شنې واخلئ او هغه به تاسو اوټه کوئ، میده به یې کوئ، په هغې به آیت الکرسي او د اخري چارقل دا به پې ووایئ، دا به پې دم کې یو ځل دموئ که درې ځله پې دموئ. ابه پوره میده کې او بیټه کوئ، اوبو کې به حل کې، هغه اوبو باندې اولامبئ
او یو 3 ګوټه ته اوس کې دا عمل 3 ورځې یا 4 ورځې پورې کولی شئ تاسو انشاءالله العزیز د جادو اثر به بالکل بني. خو یو خو زمونږ په وطن کې دا خلک پتا چا تعویز کړی دی پتا چا کوډې کړي دي. دا کوډګر او جادوګر د خپلو پیسو دپاره دا پراپیګنډې کوي. هغه جادوګرانو دې زمانه کې نشته او ډېر کم دي. نو دا ګورې د پیسو دپاره پتا چا تعویز کړی دی او پتا چا کوډه کړې ده او توره چرګه راوړه د هغې په وینه به درته تعویز کومه. نو خدای ته وګورئ د تورې چرګې وینه چې ده نو په وینه تعویز لیکل ګناه ده. وینه خو نجس شی دی نو په وینه څوک تعویز لیکي؟ دا بعضې تعویزګر کوي داسې تا ته به وایي جادو در باندې شوې ده بس ختمې مرې دا چل دی در باندې. یاره جي څوکم یاره دا خو ډېر ګران کار دی خو زه څه چل به وکړو نو یو توره چرګه راوړه او څوک بدبخته پکې لا تور چیلې یاد کړي دا نمبر 1 جادوګري توره چرګه راوړه. نو دی به د کوره بار چې د هغه جادوګر د ځای نه بار وځي نو هلته کې یو مرید یې ناست دی نو هغه سره توره چرګې څه کوې لکه یاره پیر صاحب راته توره چرګه یاده کړه. اوس مونږ خلک خو د بدقسمتۍ نه هر چا د پیر صاحب بیا وایو که نه. پیر صاحب خو مونږ نه پېژنو دیندار سړی توره چرګه یاده کړه په هغې تعویز کوي وایي ما سره شته دی د باندې به یې خرڅه کړه. وایي ډېره ښه نو چې د شپېتو چرګې نو په 200 خو یې پې هغه ظالم خرڅ کړي. دی مو چې اوس تورنځو ته ځم او چرګه راوړم خو بلا پیسې پې لګي کرای باندې راشه له 100 روپۍ ګرانه ده خو قصه چرګه تې والي دلې یې راوړي ها دا چرګه مې واخېسته دا وال وایي ښه ته بار کښېنه مونږ یې لاله و تاله پې تعویز کوو. چرګه غلې غوندې چې ته بل طرف ته پرېږدي دله تعویز ورکړي دی لاړ شي هغه چرګه بیا هغه مرید له لاړه شي بل سړی راشي دغه چرګه دروازې 20 ځله خرڅېږي او حلالېږي او تعویزونه پې کېږي. دا یو طریقه کار شروع دی. یاد ساته دا تعویزګر چې دا کم د پیسو تعویزګر دی او دا کم د ته تورې چرګې وی راوړه څوک وي زعفران راله راوړه څوک وي تور چیلې وی په وینه سر نه د خدای نوم لیکل ګناه ده. په پلیت شي د پیغمبر نوم لیکل د خدای نوم لیکل دا عظیم جرم او ګناه ده او غیب و علم صرف الله سره دی ګورې بل چا سره نشته. په تا تعویز کړی دی چا کړی دی ستاسو د کور نه ښي طرف ته یو ښځه ده ببرسرې غوندې غټه توره ښځه ده نو ببرسرې او تورې ښځې خو د دنیا نو لوی مصیبت جوړي کله په یو شک کوي کله په بل شک کوي دشمني ولا لا بېله پیدا کړه او چې بوډۍ ښځه ورشي هغې ته څه وایي لوی دې واده کړی دی بس پیشي بس سین ګور در باندې کړی اکین ګور ورشي خواښې در باندې کړی دی لوی مصیبت او فتنه او دا ګناه زمونږ ستاسو چې تعویزګرو پسې ګرځو ولې ورپسې ګرځي د خدای د قرآن نه لوی دم بل شته دی نه غټ دم بل کم دا دمونه په دا نه چوه که نه تعویزګرو پسې ګرځئ ټیک ده رښتونی تعویز چې په کم کې د الله نومي د خدای صفات دي د قرآن آیت دي هغه تعویز جوړولم جایز دي هغه تعویز غاړه کې اچولم جایز دي. خو دا خبره چې دا جادوګر ده وي کوړه ده او سحر د شوی دی او قبر مخکې د تکنولی دی اکثر د قبرونو خوا کې دله دوی لا باتی ماتی خښې کي او تا ورولیږي او د سره لاړ شي او دا لاوي باسي وګوره که نه وي دا دی دا د مې درویز او پیریان دي را سره هغه پیریان به دله تعویزونه پیریان د ځان نه تعویزونه لرې کي پیریان میریان دا دروغ خبرې دي. پیریان به راوړي او تعویز به لرکوي پیریانو ځان له یو خپله دنیا ده پیرې میرې دا قصې پسې پکې نشته دی علم غیب یو الله سره دی. ښه جناب دا خو ناوخته شو. جومات سره خوا کې یو برنډه تعمیر شوې ده یو ځای بای کې سیګرټ څکل چې سیګرټ خو هم ګناه ده او جومات سره خوا کې جومات نه لرې یو شانتې ګناه دی کې څه خاص فرق نشته دی. څوک مونځ کوي د هغه نه څونه فاصله کې خلک تېر شي مخکې نو که دې په لاندې ځای کې مونځ کوي یو سړی ته بره تېرېږي مخکې جایز دي که دې بره یو څوک ته لاندې تېرېږي مخکې جایز دي او که نه یو شان اواره ځمکه نو په دونه اندازه به دې سړی لرې ځي چې دا سړی دا کم مونځ کوي چې دې د سجدې ځای ته ګوري سجدې ځای ته او بیا هم د نظر لاندې څونه ځمکه راځي دا غیر اخوارې ته انسان دي. خو ښه دا چې څوک مونځ کې ځان ته یو چوکه خښه کړي بیا که څوک د چوکې نه اخوا نږدې هم ځي نو پروا نشته چې یو سړي باندې نظر ولګي دی په ځان څه دم کوي دی وایي ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا دی وایي په ځان یا که د ده نه بل چاته نظر لګي دی پوه چې دا سړی خو مې نظر نه ښه راغی نو دا دی او یو دم دیږي. او حدیث کې یو بل شی شته که تا ته پته ولګېده چې په ما فلان کې نظر چلولی دی نو ته لاړ شه هغه ته ویې وروره اودس وکړه هغه اوبې په لوښي کې جمع کړه چې زه پرې ولامبم یا د هغه جامه د هغه کمیس د هغه صادر په اوبو کې خوش کا نچوڼی کا او هغه اوبو باندې ولامبه نو نظر به د خدای ختم کړي. او نبي صاحب فرمایي چې دغه سړی د خفه کېږي هم نه
که تا ته چا ووایي چې وروره دا جامه راته ووینځه یا اودس وکړه یا لاس ووینځه یا مخ ووینځه او هغه اوبه د په ځان اچوم تا را نظره کړم هر یم پرې نه خفه کېږي ولې ځکه نظر د بنیتی نه لګي هغه د روغ زړه نه لګېږي څوک چې د چا زړه ته پرېوت نو هغه نه نظر لګېږي نو دی یو طریقه هم نبي اسلام په احادیثو کې ښودلې ده یو سړی په جومات کې خپل وخت پاس کولو دپاره خبرې کې ګپ شپ لګوي او د جومات په کیم چلی دا ډول ګناه د جومات کې د دنیا خبرې کول نیکي خوري او دا سود کاروبار دا یو قول شته دی چې په کفر په وطن کې خو راجح قول دا دی چې د کافرانو وطن وي او که د مسلمانانو وطني هلته کې سودي کاروبار معنی دی ښه نه ښځه د الله او د رسول نوم اخیستی شي ښه په ټول هر وخت کې اخیستی شي د الله او د رسول صرف هغه خپل خاص حالت کې د قرآن تلاوت نشي کولی نور د الله نوم ذکر درود شریف ویلی شي سړی یو ځل مړ شي د قیامت پر ورځ به جمدي کېږي دا ټول قرآن د دې نه ډک دی ټول قرآن ډک دی څوک دې عقیدې نه انکار کوي هغه بیا مسلمان نه دی کافر دی او چې کم انسان مړ شي د قیامت نه مخکې بالکل نه جمدي کېږي قیامت نه مخکې جمدي کېدل نشته جمدي کېدل د قیامت پر ورځ به واپس جمدي کېږي او د قرآن حکیم کې ډېر زیات آیاتونه دي ډېر زیات آیاتونه دي ثم انکم تبعثون تاسو واپس جمدي کېږئ او الله ته به ستاسو الی ربک څنګه یرجعون خدای پاک ته به ستاسو پیشي واپس کېدل به کېږي دا زموږ عقیده ده دې عقیدې نه څوک هم انکار کوي د اسلام نه ورسره وځي دا خو د یو اختلافي مسله راوړې ده دا ځان له بیا تپوس وکړو دا غمو متعلق قسمونه یاقوت او مرجان د انسان زندگی باندې اثرات شته که نشته اسلامی نقطه نظر کې د دې متعلق څه وضاحت وکړي اسلام کې هیڅ قسمه دا نشته چې که دا غمې دې ولګو نو جون به دې زیاتي مالدار بشي او که دا دې ونه لګو نو مالدار کېدل به دې نه دا ټول گپ شپ دی اسم نشته په اسلام کې صرف زمونږ بعض علماو قرآن او سنت کې نشته بعض علماء د عقیق د غمی متعلق لیکلی دي بعض علماء د عقیق سور غمی یو انسان په ګوته ولګي خو چې داسې طریقه باندې ولګي چې هغه سرمن سره لګیږي د زړه د بیماری لپاره علاج دی او د عقیق سور غمی ګوته کې بند کی او هغه ګوته داسې طریقه باندې بند کی چې سرمن سره لګیږي هغه غمی د زړه د بیماری علاج دی نور یاقوت او دا د خلکو خبرې دي الکه دا سنگی پارس دی او دا یاقوت دی او دا مرجان دی او دا کمی په ګوته که عمر به مې زیات شي او مال به راځي او دولت به راځي دا د غمو والا دا خبره مشوره کړې ده چې د هغوی غمي خرڅېږي دا نور په شریعت کې د دې هیڅ قسمه څه اثر نشته دی دا ټول فضول خبرې دي واده شوې ښځه به په جنت کې د خپل خاوند سره او غیر شادي شده ښځه به چا سره دی له به الله په جنت کې د نکاح انتظام وکړي جنت کې به الله دی له بهتر خاوندان ورکړي اسلام کې د ښځو تبلیغ شته که نشته د دې متعلق تاسو ته وضاحت وکړم اسلام په دې کې یو اصول ذکر کړی دي که د هغې اصولو لاندې زنانه تبلیغ لځي نو تلی شي او که د هغې اصولو لاندې نه ځي نو بیا به ښه نه یوازې تبلیغ نه عام که د هغې اصولو لاندې دا د کور نه وځي لکه یو دا چې پرده کې به وځي بې پردې به نه ځي نو ښځه که تبلیغ لځي که تعلیم لځي که هغه بل خوا ځي خو د پرده کې به ځي که بې پردګۍ ځي نو بلکل تللی منه دي یوه دویم دا دی چې که لرې سفري نو محرم به ورسره وي محرم لکه زوی شو خاوند شو پلار شو ورور شو نږدې سفر کې نو ضرورت نشته خو که لرې سفر کې ځي نو خامخا به ورسره محرم هغه انسان چې د نکاح ورسره حرام وي همیشه دپاره نکاح حرامه لیور سره خو نکاح حرامه ده خو همیشه نه که دا رور مړ شو نو دا ښځه دا بل لیور په نکاح غشتی شي بیا
هغه انسان چې همیشه ورسره نکاح حراموي، لیور سره سفر ګورې رواندار نشي کولی، لکه زوی شو، پلار شو، ورور شو، ماما شو، تر شو، داسې خلکو سره دا په سفر تلی شي. نو یو شرط دا چې پرده به وي، دویم شرط دا چې محرم به ورسره په سفر وي که سفر لري. دو شو. دریم شرط دا چې کوم ځای کې دا ښځه تعلیم حاصلوي یا تبلیغ کوي نو هلته سړي به ني، پردي سړي به ني. او څلورم دا چې فتنه به ني جوړېږي، فتنه به ني، لکه باید ځای ته ښځې دي نو هلته فتنه جوړېږي. نو چې دا څلور شرطونه پکې وي، زما په خیال چې تبلیغ دپاره کمې ښځې زنانه وځي نو هغې په دا شرطونو برابر وځي، ما ته پته ده. لکه محرم ورسره خپل وي، داسې ده که نه، بل محرم ورسره یوه. دویم پرده کې موځي، کم کور کې چې دي لګیا دي دعوت و تبلیغ کوي هغه کور کې سړی بالکل ني او د فتنې یرم پکې ني. نو تبلیغ دپاره په دغه شرطونو که یو زنانه اوځي تعلیم کوي چاته یا چا نه زده کړه کوي نو دې کې څه قباحت نشته. ورونو درته یو خبره کوم ګورې، ښه زمونږ زنانه دا بعضې خلک تبلیغ په زنانو پسې راواخلي، زمونږ څومره زنانه په دې غپور مارکیټ ته ځي، پیښور ته ځي، ټاون ته ځي، د زیارتونو پسې ګرځي، کله هغې متعلق چا هم تپوس ونه کړه چې دا ښځو تلل جایز دی او که جایز نه دي؟ چا هم دا ونه وی چې غپور مارکیټ ته ښځې دي دا تلل جایز دی که جایز نه دي؟ دا تپوس خو ما ناړو چا ونه کړه. دا چا هم ونه کړه چې پیښور ته حیات آباد ته او ټاون ته ځي یوازې هلته کې سوداګانې کوي او بازارونو کې ګرځي، دا جایز دی او که جایز نه دي؟ دا چا هم تپوس ونه کړه چې په یونیورسټۍ کې هلکان او جینکۍ یو ځای سبق کوي، کو ایجوکیشن جیسے یو ځای، دا جایز دی او که جایز نه دي؟ دا چا هم تپوس ونه کړه یعنې پیر بابا ته یوازې روانه شي، 15 بچي ورسره او تور چیلې هم بوځي او هلته منجوران ولا په شا ډبونه هم ورکوي، دا جایز دی او که جایز نه دي؟ او که دین له یو زنانه اوځي او هلته دین زده کوي او پرده کې زده کوي نو بیا دا تپوس تاسو کوئ چې دا جایز دی او که جایز نه دي؟ دې زمانه کې بالکل زنانو ته دین وښایه، زه راته وایم قرآن ورته وښایه، دین ورته وښایه، باقاعده تبلیغي نصاب ورته وښایه، دارنګې د دین مسائل ورته وښایه، احکام ورته وښایه، پرده ورته وښایه چې دنیا چې روانېږي ښځو نه روانېږي او که آبادېږي په ښځو به آبادېږي. تبلیغ ته چې لاړه شي پرده به زده کړي، تبلیغ کې چې لاړه شي دین به زده کړي، قرآن به زده کړي، هلته به مونځ زده کړي، مسایل به زده کړي، د بچو د تربیت احکام به زده کړي، د خاوند حق به زده کړي، هلته به ضرور حق زده کړي، هلته به پوره دین زده کړي، پوره دین. دې نه پابندي مه لګوئ. ښه دا زما درخواست تاسو ته، پابندي مه لګوئ او دا زنانو ته خپل کور کې تعلیم ورکړئ، خپل کور کې بهشتي زیور کې دی زنانو ته. څومره فتنه چې خورېږي دا ګورې النساء حبایل الشیاطین، نبی اسلام فرمایي چې ښځې د شیطان جالونه دي، جالونه لکه جال باندې تاسو که د کبانو د مړزانو ښکار کوئ دقه رنګې شیطان د ښځو په ذریعه د انسانانو د سړو ښکار کوي. ښځې خو عقل یو پوټی د سړي په نسبت کم دی که نه، لیکن ښځو کې الحمدلله د دین د طلب جذبه شته. بیا ښځو ته که لږ دین ښی نو هغې کې جذبه شته، بیا دین زده کولی شي. نو دا زنانه که مثلا د تبلیغ د دغې اصولو لاندې چې دا ما درته کوم اصول وی او مشرانو هم کوم اصول خولی دي بالکل تلی شي او دې باندې څه پابندي مه لګوئ چې څه دین زده کړي. ګوره کمې زنانه دا درته زه صفا خبره کوم، زه د چاپلوسي نه کوم، خو کمې زنانه چې تبلیغ کې تللی دي تاسو وګورئ هغې کې به ډېره لویه پرده وي، که وي به که به ني پکې مونځ به یې زده کړي، پرده به ورکې راغلی وي او دینداري به ورکې راغلي. دا خو بهتره خبره ده که او چې دا څومره په دې مارکیټونو کې او په دې نارواو پسې ګرځي، دا افسوس دا کوم د هغې اړو څوک هم غږ نه کوي، د هغې تپوس هم موږ نه څوک نه کوي. بسم الله وعلى برکت الله ویلو سره په ډوډۍ کې د 100 شهیدانو ثواب ملاویږي. فتنې دا خبره دا ده چې څوک بسم الله وعلى برکت الله ووایي غټه فایده دا د جناب چې ډوډۍ په وخت کې شیطان تختی. دغه ډوډۍ چې ته خورې شیطان به پکې نه شریک کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو او ډوډۍ خوړله، دې کې یو بانډیسی راغی، چې بانډیسی راغی هغه ډوډۍ کې لاس ور ښکته کړه، ډوډۍ شروع کړه، نو بانډیسی لږ ساعت پس بیا چې ډوډۍ وخوړه د هغې نه پس یې وی بسم الله الرحمن الرحیم. نو پیغمبر اسلام وخندل
نو صحابه تپوسو کې چې د الله رسول ولې دی وخندل وی مونږ بسم الله ویلې وا نو ډوډۍ کې مونږ سره شیطان شریک نو دا باندې سی راغی د بسم الله ونه وی نو د سره خوا کې شیطان هم ګوتې ګنده کړې ما لیده شیطان چې ګوتې ګنده کړې خو چې د بسم الله وی نو شیطان ته پاسې دو چې سیخولې ټولې الټه کړل ما دغه شیطان هغه الټو پورې خندا راغله نو بسم الله وعلى برکت الله کده اوه نو شیطان خبیث پلیت بدر سره په ډوډۍ کې لاس نه ګنده کوي دې غټه خبره ده او دا بل حدیث چې تا کوم لیکلی دی دا ډېر مضبوط نه دی ښه دا لږ کمزور دی او نور دغه فایده ده چې ډوډۍ کې برکت پې پیدا کېږي او شیطان د سره په هغې کې نه شریکېږي که یو سړی د ډوډۍ د خوراک په وخت کې فلم یا ټي وي ګوري ډوډۍ ورسره ارامېږي که نه ارامېږي او دا څنګه دی خبره دا ده جنابه چې دا ډوډۍ په وخت کې او د ناډوډۍ په وخت کې په دواړو وختونو کې ټي وي کتل پردو ښځو ته کتل او یا د سړي ښځې پردو سړو ته کتل دا ناروا دي ګناه ده او ډوډۍ ورسره ارامېږي نه ارام کېدل په دې نه راځي حلال شي په سسیز حرامېږي نه حرام شي په سسیز باندې حلالېږي نه په دغه سر نه پرېږدي دغه خپله ګناه ده او دې باندې سر نه پرېږدي وی زمونږ دا دوه جربه پټینه چا په غلا اوږه وښکې ده مونږ د پسې د قرآن شریف ختم کو تاسو راته هم دعا وکړئ نو دا خو ډېره لویه ګناه ده خلک څوک د شپې دي پردی پټونه اوږې وباسي څوک الوګان غلا کوي دا مسلمان دا عمل کوي مسلمان او دا یاد ساته چې څوک پردی غلا وکړي نو حرام یې وکړل یوه دویم دا دي چې په پردي شي څوک مالدارېږي هم نه او دریم دا چې هغه څونه د هغه زړه درد وکړي څونه خیرې ورته وکړي او څونه یې زړه پریشانه شي نو دا سړی د هغه به څه خاطر یو پنځه شپږ ورځو دپاره ټیک د ستا ګېډه ومړه شي نو دا مه کوئ داسې زه خو به د هدایت دعا کوم چې ته خیرې نه کوو چې څومره خلک دي حرام خواره یا د غلاګرې دي الله دې ورته د اسلام هدایت نصیب کړي الله دې خدای ویری دا عید اصلي شپه کومه ده د ربیع الاول نو د هغې خو اصلي شپه ما ته تاریخ نه دی معلوم خو 12مه شپه د ربیع الاول اصل کې د نبي علیه السلام پیدایش چې دی هغه په 9مه شپه شوې 9مه ورځ د ربیع الاول باندې او په 12مه باندې د هغې وفات د اختلاف پکې شته خیر دی کې څه مخصوص د ورځو خبره نشته هر وخت کې سړی خیرات کولی شي د خاص ورځ پکې نشته چې دوه مسلمانان یو بل سره خبرې نه کوي منځ یې نه قبلېږي دوه د منځ د قبلېدو دوه خبرې دي یو دا چې دوه کسه مسلمانان د 3 ورځو نه زیات یو بل سره روانه به نه کوي دا ګناه ده او که 3 ورځو نه زیاته ګناه وکړه نو غاړه اخلاصېږي دې مونځ کوي غاړه اخلاصه شوه الله به دې تپوس نه کوي چې تا مونځ ولې نه دی کړی خو د مونځ چې کوم خپل ثواب دی نو هغه ثواب ورته نه میلاوېږي روانه نه ده که یو سړي باندې حج فرض دی او د هغه په محله کې غریبانان وي د هغه حج کېږي او که نه کېږي حج بیا ځان له شي دی او غریبانانو قصه ځان له شي دی چې حج پې فرض دی حج له به ځي باندې سړي وي حج لا باندې فرض دی راشه غریبانان یا جومات به پې جوړ کړم یا لار به پې جوړه کړم نه 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 حج چې پې فرض دی نو خپل حج له به ځي غریبانانو سره یې ځان له امداد کوي که یو سړی چا سره بغض کوي ته ورسره مه کوه بس شریعت کې د ګناه بدل په ګناه ورکول ښه نه دي ته چا سره بغض مه کوه خپل ښه دغه ساته تعلقات ساته چې څوک بغض کوي هغه پیشه خدای پیش د مور و پلار د اجازت نه بغیر که جهاد له لاسه شهید شي جنت کې به یې که بني نو جنت ته خو شهید خامخا ځي خو که جهاد فرض عیني بیا د مور او پلار اجازت ته ضرورت نشته او که فرض کفایي وي نو بیا به اجازت غواړي د مور د خپلې لور خور رشته چا سره کول پکار دي کارخانهدار سره یا دیندار سره دیندار سړی ښه او که دیندار وي او کارخانهدار وي بیا ډېره ښه خبره ده خو اصل څیز دین دی امام چې کله مونځ کوي نو د پسې قرات ویل دا زمونږ د امام صاحب په مذهب کې نشته ویل نه دي پکار دی وایي چې که د جا لور واده شي نو د مور او پلار د لور کور ته
د تپوس پوښتنې دپاره څونه ورځې پس تللی شي. موږ دا اورېدلي چې نبي علیه السلام د حضرت علي رضی الله عنه کره د خپل لور د فاطمې رضی الله د واده نه پس په سبا تللی و. بلکل په سبا تللی شي. دا زموږ د خلکو رواج دی چې لور کله زر نه ځي شرمېږي. نه، په سبا هم تللی شي، لور د لاسه خپل زوم کره بوتلی هم شي، په سبا هم تللی شي، په بله ورځ هم تللی شي. شریعت کې داسې پابندي نشته. هر کله سړی خپل لور کره تللی شي، داسې پابندي نشته. او چې دغه د چا لور واده شوي نو هفته کې یو ځل به خامخا خاوند پلار کره ملاقات ته پرېږدي. که پلار کور ډېر لرې وي نو بیا د مناسب حالاتو ته ګوري، خو که د پلار کور نږدې وي نو هفته کې یو ځل د ښځې په خاوند حق دی چې دا خاوند بیا د پلار او د مور ملاقات له پرېږدي. خامخا به ځي، او که پرې نه ښود الله به د قیامت پر ورځ تپوس ته کوي. که یو سړی په صف کې ولاړي او اودس یې مات شي څه به کوي؟ بلکل دی که شرم نه دی پکار، دی فوراً د صف نه روان شي، خپل اودس دې وکړي، واپس دې راشي. چې کوم ځای کې د ده اودس مات شوی دی لکه یو رکعت یې کړی دی نو هغه ځای باندې دې ودرېږي یا بل ځای کې دې ودرېږي او ورپسې د خپل نور مونځ شروع کړي. خو دا هله چې په جمع کې ولاړې ځان له یو سړی مونځ کې اودس یې مات شو، خپل مونځ دې مات کړي، اودس دې وکړي، را دې شي، بیا دې خپل مونځ شروع کړي. که چا ګیره نی او جمع کوي مونځ کوي، د هغه مونځ او دعاګانو کې کمی را خو نه راځي. نه، مونځ په خپل ځای دی، دعاګانې په خپل ځای دي، او ګیره پرېښودل دا په خپل ځای سنت دي. او چې ستا دومره شک دی نو ګیره ولې نه پرېږدې؟ معلومېږي چې ستا ګیره نشته ځکه نو تپوس کړی، ګیره پرېښودل پکار دی. موږ یو زنانه بیمار هسپتال کې داخل دعا غواړي، الله دې ورته شفا ورکړي. مونځ کوي نو دا به نیت ټینګ تړي، د دې نیت مونږ ته وښایه. د قضا د مونځ خو که درته معلومي نو د هغې نیت خو آسان دی چې د فلانکۍ ورځې د مازدیګر د مونځ قضا کوم، خاص الله لره مخ مې د کعبې شریفې په لور کو، الله اکبر، خلاصه شو خبره. او که درته مونځ نی معلوم، ډېر مونځونه در باندې جمع دي، نو اول یادوه، اول یا اخر یادوه، ده ووایه چې په ما د مازدیګر څونه مونځونه پورې دي، الله په هغې کې د اول مازدیګر مونځ قضا کوم ستا دپاره. بس لکې راوله که په خولې نه مې پروا نشته، نو چې بیا هغه دې وکړه نو هر یو کې اول یادوه، ځکه چې کم دې وکړه نو بل ورپسې اول شو که نه، چې هغه دې وکړه نو بل ورپسې اول شو. شل منځونو یو دې ته وکړه 19 پاتې شو، 19 کې یو که 18 پاتې شو، 18 یو شو 19 پاتې شو، نو چې کم اوښکېږي هغې پسې بل بس اول یادوه هر یو کې، بل ورپسې اول کېږي. او کله کې وایه په خولې وې بس دا ووایه چې د مازدیګر منځونو کې اول مونځ چې په ما کم پورې دی اول مونځ قضا کوم، ستا خالص ستا د رضا دپاره مخ مې د کعبې شریفه لور ته، الله اکبر. دا ښه خبره ده. یو سړي ته داسې عذر وي او په ولاړه او په ناسته مونځ نشي کولی، په اشارې سره مونځ کوي، څنګه به یې کوي؟ اشارې دپاره داسې دي چې دی د خپې قبلې ته کړي، سر دې نور خاته ته کړي، سر ته دې بالغ کړي چې دا سر یې لږ راوچت شي، نو په سر په اشاره باندې خپل مونځ کوي. لږونه معمولي د دې د رکوع دپاره دې لږ لقی او سجدې دپاره دې لږ زیات لقی، مونځ به نه پرېږدي. او که په ناسته کولی شي تکیارې ځان ته کېږي، په ناسته یې کوي، په کومه طریقه چې دته مونځ اساني په هغه طریقه دې کوي. که یو سړي د نفل مونځ نیت تړي، دا نیت به څنګه تړي مونږ ته ووایه. دا نفل خو آسان دی، د 2 رکعاته نفل کوم خالص د الله د رضا دپاره. بس فرض کې فرض قطعي یاد دی، سنت موکد یاده، هغه سنت موکد او د فرض قطعی په ځای باندې د نفل نوم اخلا. اګه په خولې هم نه وی پروا نشته، لکه راوله چې 2 رکعات دي یا 3 رکعات دي، خاص خدای لره مخ مې د کعبې شریف په لور کو. بعضې خلک اوس وخت کې ماسخوتن مونځ په 9 بجې کوي، دا مونځ کېږي او که نه کېږي، 8:30 بجې بانک کوي. جناب د تقیده او خیمه خپله معلومه وه، د ماښام د نور پرېوتو نه تر د ماسخوتن د بانګه پورې کم از کم 1 غنټه 20 منټه ټیم پکار دی، 1.5 غنټه پکار دی. او که 1.5 څوک نشي کولی 1 غنټه 20 منټه خامخا پکار دی. نور پرېوتل د ماښام د بانګ نه 15 منټه مخکې دي. نو بس دغه اندازې ته ګورئ، نو هغې نه مخکې بانګونه مه وایئ، بانګ په ټیم وایئ. بانګ که دې ونه وې نو سنت موکد پاتې شو، او که بانګ دې اوې د وخت نه مخکې نو په وخت کې واپس کول واجب دي. ګورئ دا څه شي دا خو زه نقشه جوړه کړې ده، په دې نقشه خو نه پوهېږم د دې نه څه مطلب دی. که یو سړی خودکشي وکړي
نو دا خو جهنم ته ځي د جنازه بالکل جنازه کولی شي مسلمان که جهنم تم ځي خو مسلمان دی په خودکشۍ یو سړی د ایمان نه نوځي کافر کیږي نه دی مسلمان لیکن که یو ملا د خلقو د عبرت دپاره د جنازه نه کوي چې د نه کوم چې خلق د عبرت والی او بیا څوک داسې کار نه کوي نو هغه عام علماو له دا جایز دی نور عوامو به داسې نه کوي عوامو له پکار دي چې هغې جنازه وکړي او یو عالم هم که جنازه کوي ودکړي 10 روپۍ شرعي مهر څومره پیسې جوړېږي نو دا تقریبا نن سبا یو شرعي روپۍ په 25 روپۍ تقریبا جوړېږي هدې نه تقریبا د 250 روپۍ جوړېږي ښه جناب که یوازې مونځ کوونکي سجده سهوه کوي دی به یو طرف ته سلام ګرځوي که دواړو ته دواړه وله جایز دي یو سړی دی چې خلق دی ما ته ودرېږي او بالکل که هسې څوک د چا تعظیم ته ودرېږي نو دا خیر دی لیکن که یو سړی دا خوښوي چې ما ته خلق ودرېږي دا بیا ګناه ده من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار څوک د خلقو نه دا تمه کوي دا مینه کوي دا خوښوي چې ما ته خلق ودرېږي نو دا سړی کبر کوي لویي کوي ځان لري جهنم کې دی خوښ کړي نو ته به دا تمه رچانه نه کوي چې ما ته خلق پاسي او که هسې څوک یو مشر ته پاسي د تعظیم دپاره نو دا بیا خیر دی او کنه دا نبی علیہ السلام خو ډېر لوی شان دی دا درسته خبره ده که امام کې قرات درست نی او کور ماحول هم درست نی نو مونږ به مونځ کم ځای کوو امام ته ووایه چې قرات درست کي او که قرات یې ټیک نی نو بل امام انتظام دی وشي کنه مونځ خو یو ډېر اهم شی دی جناب او امام د خپل قرات درست ځان له مونځونه همیشه نه دي پکار بغیر د عذر پیغمبران ټول په ځمکه کې پیدا شوي دي او په ځمکه کې چې پیغمبران باندې مبعوث شوي دي الله پاک وایي چې موږ دوی لېږلي د رحمت عالم دپاره لېږلو څه مطلب دی لېږل مقررول لېږلو دا معنی چې موږ دوی مقرر کړي دي او ټول پیغمبران په ځمکه کې پیدا دي د اسمان اخري حصې ځمکې سره لګېدلې ده او که نه 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 ځمکه د اسمان په دا منځ کې ده اسمان ګیر چاپېره تاو دی ځمکه ده پکې دا نور سیارې دي پکې زمونږ په علاقه کې د جنازې د مونځ نه پس متصل دعا سختۍ سره کېږي دې وضاحت پکار تر څو چې صفونه نی روان نو دعا نه ده پکار چې صفونه روان شي هغې نه پس بیا دعا پکار ده او دې دغه دا نابالغه ماشوم د هغه لپاره دعا غواړي نو رب العالمین دې ورته ډېر خیر نصیب کړي او چې کوم سړی د دینی عالم په ځای د دنیادارو خلکو عزتونه کوي او قدر کوي نو بس دا خو هر سړی په دې ښه پوهېږي د دنیا دپاره قدر جدا دی د الله دپاره جدا دی د دیندار سړي قدر چې کوي د خدای دپاره به کوي الله ورته خوشحالېږي یو په ګاونډ کې که غریب وي او رشته دار هم غریب وي خو ډېر لرې وي مثلا باړۍ نه تیرا پورې کم یو ذات مستحق دی زکات دپاره دا نږدې ګاونډي دی زیات مستحق دی جناب ښځو جومات ته تلل او دعا کول څنګه دي ښځو له جومات ته تلل اوس دې زمانه کې علما وي نه به ځي ځکه فتنه دې جوړېږي د صحابو زمانه کې به زنانه تللې شاته به ولاړې وي خو دا هغه زمانه نه ده نو په دې پابندي راو که یو جومات کې د ښځو لپاره جدا ځای وي ځان له او هغې ته ښځې مانځله ځي د ښاریو کې بعد جوماتونو کې وي او فتنه نی نو بیا خیر او ښځې که دا نیت وکړي چې مونږ به جومات پاکو نه یاره ښځې دې داسې نیتونه نه کوي دا نظر دې نه کوي سړي د جومات پاکوي او ښځې د جومات نور خدمت کوي نور خدمت دا دی کڅوړې دې وله جوړې کړي د جومات دپاره دې نور چې جومات کې څه انتظامات وغیرہ په کور کې دننه یې د هغې انتظام وکړي که یو سړی د خلکو د خندولو دپاره دروغ وایي دا ګناه ده او که نه ده جناب نبی علیه السلام فرمایي چې کم انسان خلک خندی او دې دروغ وایي نو د باندې د الله لعنت ورېږي د دې نه خطرناک او غټه ګناه ګورې بله نشته توبه وباسئ بلکې یو حدیث کې دا راځي چې ویل له خدای دې دې هلاک کړي نبي علیه السلام فرمایي خیرې ورته کړي نو بعضې سړی دروغ وایي او خلک لاسونه ډبوي او خاندي ورته تیمم په کومو څیزونو سره جایز کېږي تیمم په خټم والی شي په تیږم په کاڼي په هر هغه څیز تیمم والی چې هغه سوځي نه او ویلي کېږي نه کم شي چې سوځي لکه صادر شو په دې به تیمم نه وي بعضې خلک په صادر تیمم وایي او چې کوم شي ویلي کېږي لکه سره زر سپین زر اوسپنه شوه یا پلاسټک په هغې به نه وي کاڼي که صفۍ خوره ټوټې هم نه هغې تیمم والی شي په ماشومانو
باندې نابالغو باندې حساب کتاب نشته. که دوی خودکشي مو کې نو په دې باندې حساب کتاب نشته، دا مکلف نه دي. که یو سړی روژه نیسي او مونځ نه کوي روژه قبلېږي، او روژه قبلېږي، روژه خپل ثواب دی هغه کېږي، او د مونځ خپل ثواب دی. او یو مولانا صاحب ویلي چې په مونځ کې بسم الله الرحمن الرحیم او د الحمد الف او د میم یو ځای که نو ثواب ډېر دی. نه، دا هسې خبره ده. او نبی علیہ السلام به وی بسم الله الرحمن الرحیم، دا به پټ وی، بیا به وی الحمد لله رب العالمین. دا په جهري منځونو کې په جهر وی او په پټ نورو کې به پټ وی. وی ما سره د جمعات رقم جمع شوی دی، خو چې د کم جمعات رقم را سره جمع دی نو هغې کې د تعمیر څه کار نشته. د بلې محلي جمعات کې کار کیږي نو که دا پیسې هلته خرج کم، نه که دې خلکو تاله دا پیسې د کم جمعات دپاره درکړي دي هغې کې به خرج کړې. که تعمیر نه کېږي بل کې خرج کړه، پوړونه پې ورته واله، خو هغه چې کم جمعات له پیسې درکړي دي په هغې کې به خرج کړې، بل جمعات کې به نه خرج کړې. او که دې جمعات کې بالکل د پیسو ضرورت نه دا به مالکانو ته واپس کړي، هغوی به بیا په خپله خوښه بل جمعات کې ولګوي، یا د هغوی نه به اجازت وغواړي، د هغوی په اجازت به بیا بل جمعات کې لګوي. دی وایي چې زما د کریاني دکان دی، خلک رانه قرض سوده وړي، قرض ګران ورکولی شم که نه؟ نقد ارزان او قرض ګرانه ورکولی شي، خو د بازار نرخ نه زیاته نه ګوري. لکه مثلا د 100 روپو شی دی، په نقدو په 100 خرڅېږي، او په قرض 2 روپۍ یا 15 روپۍ د پاسه خرڅېږي، دا خیر دی. خو که ته په قرضو په 10 یا په 20 د پاسه په 100 خرڅې، دا عرف د بازار نرخ نه زیات، دا بیا ښه خبره نه ده. یو سړی دی د متیازو نه پس په دغه ټیشو پیپر باندې استنجا کوي، او یقین راغی چې قطره د اوبو بنده شوه، د اوبو استنجا لازم ده که نه ده؟ نه، لازم نه ده او مسنونه ده. بلاول سړی په لوټه او یا په کاغذ ځان اوچ کی پوره، نو د هغې نه پس د اوبو استعمال سنت دی. که یو سړی د اوبو استعمال هم نه کي او په لوټه یا په کاغذ ځان پوره اوچ کړي پاک کړي وي نو خیر دی، دغه کافي دی. دا خو حدیث ما ته نه معلوم ده، خود سنتونی متعلق ده. بیمار شوی نو صحت یابۍ دپاره چوری کړې وه که نه؟ د چورۍ مسله ده چې بیمار و بیبیانو چوری کړې وه، نو چوری څنګه خبره ده؟ دا غلطه ده چې بیبیانو چوری کړې وه. چوری موري په هغه زمانه کې کوم ځای وه؟ ګوړه وه په هغه زمانه کې، هغه د اوربشو ډوډۍ به وي. نو دا د غلطه خبره د ښځو مسله ده. ما خو ته چې د ښځو ځان له کتاب دی چې چوری ده، چوری موري پکې نشته، خو یاره ډېر خوندور او مزېدار شی نه دی چوری. ښه شی خو دی، ما خو ډېره خوښوي چوری، ډېر مزېدار او اعلی شی دی. مولي صاحب د خدای وبخښي، هغه له مونږ بغیر د دې میاشتې نه په نورو میاشتو کې اسم چوری کوله، د هغه به خوښه وه. نو چوری متعلق چې دا کوم رسم او رواج دی دا غلط دی، بالکل دا رسم بالکل غلط دی د چورۍ متعلق. چې یاره دا یو سنت دی او یو د صحابو طریقه ده او یو نبی اسلام بیبیانو کړې ده. دې میاشت کې که حقیقت را باندې وایه که نه، نو تاسو د خور لور نه ځان هم په دغه ښکاری چورۍ خلاصوئ. پاکه خبر را باندې ولې کوئ؟ د خور لور په شلګونو جیرب و جایداد هم د خېټې لاندې کړی دی، د هغوی حصه کور هم والی دی، د پلار په مال کې ولې 1 روپۍ نه ورکوئ، او په دغه چورۍ تاسو وایئ چې د خور لور حصه ده، او یا مونږ د خور لور حق خو ورکوو که نه؟ چوری ولا د ګوړې وکې 15 شپږ ډوډۍ ولا چوری کې او پکې ورته ګوړه واچوې، په دې به د قیامت پر ورځ به د نه خدای تپوس کوي. په اختر او شوقدر او اختر کې ولې چې تر چیټه او د خامتا جوړه جامې والې او دغه ښکاری ولې د ډوډۍ د معده ډوډۍ نه ډکه کې ولې ګوړه موړه پکې ورته واچې، او زه به چوري ده او د ښځو، دا د لور خور حق دی. د لور خور حق هغه دی چې 10 جریبه جایداد درته پاتې شو نو 20 پکې ستا رضوي کېږي او 10 پکې د لور ستا کېږي. دغه حق ولا ورکړه، په چورو مرو نه خلاصېږي. د خور لور حق یوازې چوري نه ده، د خور لور تا سره بلا حق کېږي. نو خبره دا ده رونو چې دا چوري مري دا اس یو رسم دی، یو رواج دی، یو ښه شی دی، د میاشتې تخصیص نه لري.
هر میاشت کې او هر وخت کې یو سړی چوری کوي که بل څه خوراک کوي نو کوي دی، خو دا نه چې دې میاشت کې به چوری کوم نو ثواب به راته میلاوي او که مې ونه کړ نو ګناه به میلاویږي. او بیبیانو دا چل کړه، څوک یهودیانو کافرو دا چل کړی دی، دا ټولې هسې منګړت خبرې دي. ښه نور خشته خوراک دی مزېدار. که سبا د مانځه نه پس د اشراقه پورې وده کېدل څه دي؟ دا مکروه دي بالکل. دې وخت کې به نه وده کېږي. سبا د مانځه نه پس تر اشراقه پورې، مازدیګر نه پس تر نور خطو پورې دې وخت کې وده کېدل نه دي پکار. دې وخت کې خپل کار کوه یا جمعه کې نو تسبیحات وایه. دی وایي چې زه د الکترانکس مرمت کوم، ریډیو او ټي وي او د دې وي سی آرونو دې څیزونو مرمت کوم. یاره زما په خیال که د ریډیو مرمت کې نو ریډیو کې خلک ښه شیم اوري او بدم اوري، خو که بالفرض د دې بل غم مرمت کې نو دې کې خو بغیر د ګناه نه بل شي نشته. خو زم د دې ریډیو او د دې ټولو د مرمت نه نن توبه وباسه. مونږ به د دعا وکړو چې خدای پاک ردې په دې تعالی متبادل ښه کاروبار درکړي، الله یې ولې د حلالو کاروبار وایي. فرض مانځه کې او یا نفلو کې او یا په نفلو کې ربنا لک الحمد په دې اللهم ربنا دا جایز دي که نه؟ نبی علیہ السلام داسې وي اللهم ربنا ولک الحمد دام ویلی شي، ربنا ولک الحمد دام ویلی شي، ربنا لک الحمد دام ویلی شي. دا ټول درې واړه نبی علیہ السلام ویلي په مختلفو وختونو کې. ستا چې کوم خوښ یې هغه وایه. او کارپټ دا دی چې هغې وینځل دی چې هغه به یو ځل ووینځې اوچ به یې کې، نچوڼولی ګران دي، بیا به یې ووینځې چې ګنده شي، بیا به یې اوچ کې په نور به یې کېږدې، بیا به یې ووینځې په نور به یې کېږدې، اوچ به یې کې، بس دا به پاک شي. قیامت پر ورځ به انسان ته د مور په نوم اواز کېږي، دا غلطه خبره ده. هسې یو روایت کې شته خو دا درسته نه ده. عیسی علیه السلام ته به د مور په نوم اواز کېږي او نورو خلقو ته د پلار په نوم به اواز کېږي، پلان کې د پلان کې زوی. میرې مور د خپلې میره مور نه، دا نکاح بالکل خور سره دا ناجایز دی. دا کوم میلمانه چې د بهر نه راځي دوی هم په دعا کې یادوي. بالکل دا خو نن ډېر خطونه دي. مونږ له خو چې د کلي خلک نه بار میلمانه چې څومره راځي دا په مونږ لوی احسان کوي رب العزت دی ولا دواړو جهانو اجر ورکړي. دا اپیمو کرل او خرڅول جایز دي که نه؟ بالکل ګناه ده. اپیمو کې څه جنت دی؟ اپیم خو د نشې شی دی، دا بالکل ګناه ده، ځان ته ساتی. او اپیمي سړی چې دی چې کوم سړی همیشه اپیم خوري د مرګ په وخت کې دته کلمې شهادت نه یادېږي. ګورئ او چې کوم سړی مسواک زیات مږي د مرګ په وخت کې به دته د شهادت کلمه یادېږي. یو میلمه که د چا کور ته لاړ نو ابه پوره مونځ نه کوي، صرف فرض به کوي، دا خطا خبره ده. پوره مونځ به کوي ولې صرف فرض کوي؟ د جمعې په شپه سوره ملک لوستل، سوره ملک داسې یو صورت دی چې نبی علیه السلام فرمایي وی دا د قبر د عذاب نه انسان له بچوالی ورکوي. نو جمعه او غیر جمعه مه ګوره، هر وخت کې تلاوت کوه، هر وخت کې تلاوت کوه. که د چر نه ګیدړ سر کټ کي دا جمدی وي هغه وخت پرې بیدار شي بیا د حلالولو څه حکم شته او که نشته دی؟ نه، دا ختم شو، دې کې سم نه کېږي. که خپې تې پرې کړي یا مثال په طور دا وزرې تې پرې کړي او سر یې وي، داسې وجود دومره وجود باقي وي چې د هغې نه جمدې پاتې کېدی شي نو ذبح یې حلال به شي. خو که په دا منځ یې نیم کړي یا یې سر پرې کړي نو بس دا مردار دې سره سم نه کېږي. یو بیمار دی خپه پتون سره ماته شوې ده او دسماتې چې کوي نو 2 کټونه یو ځای کړي او دسماتې وکړي، په لوټه ځان پاکي استنجا نشي کولی. خیر دی بالکل، په لوټه ځان پاکي کې استنجا په اوبو نشي کولی، په لوټه هم کافي کېږي. او چاردام به کوي، که چاردام نشي کولی تیمم دی ووایي، الله دې وله شفا ورکړي، خدای دې جوړ. ګناه کبیره باندې همیشوالی کوي، هغه په ځای د جمع یا د جمعې مونځ کېږي بالکل چې واپس یې ونه کړي، توبه پې وباسه. ګناه کبیره او بیا همیشوالی ښه نه دی. که یو سړی الحمدلله ووایي او صورت ته نه هیر شي نو مونځ یې کېږي او که نه، دی به سجده سهوه کوي. او که د سجده سهوه ونه کړله نو بیا مونځ دې واپس کړي، اعاده واجبه ده.
یو سړي بل سړي ته ووې چې جومات ته راشه مانځله نو هغه ورته په جواب کوي چې زموږ رزق حرام دی نو مونځ څه دپاره کوم خبره داسې ده که د یو سړي رزق حرام وي که نه نو مونځ دې نه پرېږدي د مونځ دوه فایدې دي یو دا چې ستا غاړه خلاصېږي دا مونځ په تا یو قرض دی یو دا چې ستا ثواب کېږي یو دی غاړه خلاصه شو په تا قرض دی او بل دی ثواب کېږي نو که یو سړی جامه حراموي او رزق یې حرامي او دی مونځ کوي نو غاړه خو یې خلاصېږي د خدای قرض ته خلاص شو خو ثواب یې نه کېږي نو که حرام مال او ته مونځ نه کوې نو غاړه دې بنده شو ثواب دې مونه شو نو د دې مونځ تپوس به کېږي غاړه دې بنده ده نو که حرام مال هم یو سړی خوري جامې هم حراموي خو مونځ به نه پرېږدي ځکه به نه پرېږدي چې غاړه به یې بنده پاته شي نو قرض د خدای خو دې خلاص که که نه ټیک ده چې هغه ثواب د مونځ خپل چې کم دی کې ثواب دی هغه ثواب دې ونه شو عملنامه کې به د ثواب د مونځ نه چې مال دې حرامي خو غاړه دې خلاصه شو الله به تپوس خو درنه ونه کړي که نه چې مونځ دې ولې نه دی کړی نو د مونځ دوه فعلې دي یو غاړه خلاصېدل یو ثواب د عملنامې ثواب په حرام رزق کې د مونځ نه کېږي غاړه خلاصېږي کس د دنیا د مسایلو نه تنګ شي او د مرګ اسباب استعمال کې ځان مړ کړي جایز دي که نه بلکل ځان وجل ډېره لویه ګناه ده د جون نه سړی ولې تنګېږي مزدوري دې کوي کمه دې خوري جومات کې د کښېني الله دې یادوي او که یو سړی تنګ شي هجرت دې وکړي بل ځای ته دې لاړ شي لیکن ځان به نه وجني که یو سړی تنګ شو ځان یې مړ کړه نو د خودکشۍ دومره ګناه کېږي لکه چې اویا مړي کړي لکه چې اویا کسان د وجلي او جهنم کې به پروتي نو په کوم شي چې ځان وجلی دی نو الله به هغه شی په جهنم کې ورکړي چې شا به ځان پوس وجنه اکثر په کورونو کې زنانه یو بل ته وایي چې ښځې خدای سپیرې پیدا کړي دي نه ښځې خو سپیرې نه دي ښځې خو بختورې دي دا خو زمونږ دا خلک وایي که نه وي د ټانګې دوه پله دي یو سړی دی یو ښځه ده د ښځې نه بغیر وي ټانګه نشي تللی دا خو سپیرې نه دي ښځې د ښځې نه بغیر ګزاره کوم دی کې ډوډۍ دله څوک پخوي د کور انتظام دله څه کوي دا بختورې دي ښه څنګه چې سړي د آدم علیه السلام ته نسبت کېږي د ښځو حوا بیبي ته نسبت کېږي ښه یو سړی بل انسان ته وینه ورکولی شي که نه نو چې سخت ضرورت وي یو سړی مري او د وینې ضرورت وي نو که یو انسان چاله وینه ورکړي نو علما لیکي چې دا جایز دی او د بیمار دی اپریشن یې کړی دی د خپې دعا غواړي الله دې وله شفا نصیبه کړي که یو امام د ماسپښین یا د مازدیګر په مانځه کې قرات په زوره شروع کړي دی دې ورپسې بیا وروسته سجده سهو وکړي ښه د جنازې یو تکبیر یا دوه تکبیرونو ته لاړ شي دا سړی به امام سره شریکېږي که نه ګوره یو سړی داسې وخت کې ورورسېد چې امام د جنازې ته ولاړ دی دوه یا درې تکبیرې یې ویلي دي اخیری تکبیر کې دی بس دې فورا نیت وکړي او څلور وړ تکبیر یې ځان سره وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر خیر دی که پکې نور څه ونه وي جنازې وشو دغه څلور وړ تکبیرونه دې وایي بس دغه کافي که چا ځمکه په اجاره اخیستې وي د دې په زکات د اجارې د پیسو نه ورکوي که د آمدن نه ګوره ځمکه زکات نه یې ته عشر وایي ښه دا ده چې مالک او اجارهدار یو بل سره د اجارې په وخت کې فیصله وکړي چې عشر به څوک ورکوي نو که دا فیصله وکړه چې مالک به ورکوي نو بیا عشر په اجارهدار نشته او که وایي چې اجارهدار به ورکوي په مالک نشته او که دا جوړه یې ونه کړله نو بیا داسې صورتحال دی چې کوم اجارهدار دی دا ځمکې زمیندار دی به د خپل آمدن نه عشر ورکوي او مالک چې خپلې کمې پیسې واغېښتې نو په هغه عشر نشته کال پس که دا پیسې ورسره پاتې شو نو د هغې نه زکات به ورکوي چاله ختم کول د هغې ثواب چاته رسی که نه رسی بلکل که یو سړی ختم وکړي او دې ده وایي چې الله را دې ثواب زما پلار ته ورسوي یا زما مور ته ورسوي یا بل مسلمان ته بلکل د هغې ثواب ورته رسېږي دا یو زنانه د فالج والده عمر یې ډېر دی لس کم سل کاله عمر دی دا تپوس کوي چې زما یاداشت کم شوی دی نور مونځ خو په مشکله ویلی شم خو دعای قنوت راته ډېر تکلیف دی نو ګوره داسې انسان چې دعای قنوت نشي ویلی صرف د دعای قنوت په ځای الله اکبر چې ووایي
د هغې نه پس یو 3 ځله سبحان الله وایي دا هم کافي ده چې نشي ویلی یا چاله نه ورځي او تر څو پورې چې دا په خپل مونځ پیږي نو مونځ به کوي او که کله داسې حالت ته ورسېدله چې دا بیا بلکل نه پوهېږي هغه د لیونتوب حالت ته ورسېدله نه په رکات پیږي او نه په اودس پیږي نو بیا ترې مونځ ساقط دی دا بعضې تپوسونه بار بار ملګري کوي او دې جوابونه مونږ ورکړي دي د واده نه پس دا جنۍ د پلار په کور کې جارو وال جیز دي دې څه مطلب ته رواج شته حاجي صاحب او بالکل جارو خوار وخت والی دا زمونږ په دې وطن کې بعضې رواجونه شته چې مړی وشي نو په کور کې جامې نه اینځي او یا به څوک خو دا مقه تپوس کوي او جنۍ چې د کور وځي نو جارو مه وهئ جنۍ د کوره ووته جارو وهئ چې هغه کم د روجې موجې په ځمکه پرتې دي چې هغه پاکې شي دا د ځان رواجونه مه کوئ هغه کار کوئ چې الله او رسول وایي بلکل هر وخت جارو د شپې جارو مه وهئ دا د ښځو خپل کتاب دی ګوره زمونږ په کتاب کې دا مسلې نشته ښځو ځان له خپل یو دین جوړ کړی دی د شپې جارو مه وهئ او چې مړی وشي نو جامې مینځئ او د تختې اوبه به نه وچوئ او تختې ته به ډیوه بلوئ ولې د مړي هغه روح دلته راځي بیا تیاره د نظر یې نه لګي په لاره یې نظر لګي چې دی را روانې او چې دلته راورسي نظر یې نه لګي او شا به یې لوا پخه کړه تختې ولې د ځنکدن تریخوالې پرې راغلی دی خولې ترخه ده نو الوا ته خورې او خوله د هغه ترخه ده عجیبه خبره خوله د هغه ترخه ده او وخوړه تا نو چې تا وخوړه نو د هغه خولې لی څه ته وتبځي دا رواجونه دا ټول رواجونه دي بالکل ګناه ده ها جامې مینځئ دا ګناه ده بالکل او دا زمونږ په وطن کې دا بعضې رواجونه دي دا د ښځو د کتاب رواج دی زمونږ په کتاب کې دا نشته د ماښام د اذان نه مخکې د کمرو دروازې بندول جیز دي که نه نه دروازې د کمرو مه بندوئ صرف دومره ده چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ماښام د بانګ نه پس ماشومان بار مه پرېږدئ دې وخت کې دا پیریان راخورېږي او شیطانان راخورېږي نو په دې ماشومانو کې داسې قسمه بیماری د هغې دا لاس لګولو د وجې نه پیدا کېږي چې هغه د ماشوم دپاره نقصان دی نو د ماښام د بانګ نه پس ماشومان بار مه پرېږدئ بس دقه د نبی علیہ السلام وینا ده نور دروازه که بندی او که کلاوی دی کې څه نشته د جمعې پر ورځ لمبل او بالکل لویه بېودسي چې هر څنګه د جمعې پر ورځ لمبل چې کله دا هغه بنده لمبلی شي او دې کې څه دغه نشته بلکې د جمعې پر ورځ لمبل چې دي هغه د پاک انسان دپاره چې کوم انسان منځ کوي د هغه دپاره د جمعې پر ورځ لمبل مسنون دی او دا مستحب دی او په داسې وخت کې غسل وکړه چې ته بیا د جمعې دا منځ زموږ او گناه چې انسان نه شوي هره ګناه چې شوي دی د الله په حضور کې توبه وباسي ممکن دی رب العالمین به مغفرت وکړي حضر علیه السلام وجود شته که نشته دې زمانې کې دی کې د علماء اختلاف دی څوک وایي وفات شوی دی حضر علیه السلام لیکن اکثر علما وایي چې نه دی موجود دی دوی وایي زه اکثر په خوب کې حج وینم او چې حج لازم نو دا ښه خوب دی مزیدار رب العالمین دې ته مونږ ټول بوتلی کړي قسم او نظر کې څه فرق دی قسم خو هغې ته ویل کېږي چې د الله په نوم سړی قسم وخوري زما دې په خدای قسم او نظر منښتې ته وایي چې که دا کار مه شو نو دا شی داسې به کوم د قسم کفاره چې ده چې کله قسم دې پوره نه کړي نو 10 مسکینانو فقیرانو له 2 وخته ډوډۍ ورکوم دا یو ملګري وایي چې که یو سړی د جومات بجلي استعمالی او جومات ته 10 یا 20 روپۍ ورکوي او باقي دا خو ډېره سخته ګناه ده د جومات بجلی په خپل استعمال کې راوستل دا سخته ګناه ده او دا یو وایي چې بعضې کسان دي چې هغه جومات کې ناست دي نسوار په خوله کې اچوي دا خو سخته ناروا ده جي جومات کې چې سړی راځي نبي علیه السلام فرمایي چې اوږه او پیاز دې خوړلي چې حلال شی دی نو جومات ته مه ځه اوږه او پیاز حلال شی دی نو جومات ته مه ځه
ولې چې ستا د خولې د دې بوی نه فرشتو ته ضرر رسېږي. نو نسوار کم ښه شی دی، هغه د چرګې سوټه کې او نسوار کې خو ماته څه فرق نه ښکاري. نو مهرباني وکړئ دې نه ځان وساتئ. او عراق مسلمان له دې دعا غواړي مو. او یو سړی که د مقتدي د امام سره ولاړي او د امام رکوع کې او دنه رکوع پاتې شي، نو دی به څه کوي؟ سجدې له دی د لمونځ مات کړي. چې رکوع د امام سره ده ونه کړه، مونځ یې مات شو، مونځ یې ونه شو، دی د لمونځ مات کړي او دوباره د امام سره نیت وتړي. او دا دی چې د عیسی علیه السلام د راتلو نه دغې زمانه کې به عیسایانو به هم راځي، د یهودیانو حکومتونه به هم راځي. ښه غسل کې دی انسان، او که سړی په بیودسۍ کې په لویه بیودسۍ کې د خوله پاکه ده، که دی مثلا په رومال باندې لاس پاک کي یا د تندې پې پاک کي یا چا سره وجنګېږي یا کمیس خولې شو، دا پاکه ده، په دې څه نقصان نه راځي. دا یو ملګري تپوس کوي چې زنانو یو ختم شروع کړی دی چې یوه ډوډۍ ده په هغې باندې 100 ځله درود شریف او 140 ځله سوره یاسین وایي. په هفته کې هفته پس یې کوي کولو کوي، نو هغې باندې دویمه ډوډۍ جوړه شوې وي. باید زنانه وایي چې پیسې هم زیاتوي. آیا دا صحیح خبره ده؟ دې باره کې څه دی؟ نو ګوره هسې که څوک ختم کوي نو جایز دی. که درود شریف څوک وایي نو ډېره فایده ده، که سوره یاسین څوک وایي نو ډېره فایده ده. نو که په ډوډۍ باندې څوک سوره یاسین دم کي، ډوډۍ پې دم کي، یا درود شریف باندې دم کي او خوري، خو ډېره بهتره خبره ده. لیکن دا طریقه چې هغه ډوډۍ ته کېږدې او هفته پسې رالې چې دې کې بله ډوډۍ جوړېږي او په دې به پیسې زیاتېږي، د شریعت کې بلکل څه نشته، د شریعت سره تعلق نشته. دا د ښځو د کتاب مسلې دي، یو زموږ د کتاب مسلې او د ښځو خپل کتاب دی. ګورئ دا د هغې خو یو ښځه د بل نه ووري، بله ښځه د بل نه ووري، بله د بل نه ووري. که د اتفاقي د یو ښځې کار وشي، وایي خورې دا کار خو ما کړی و، هغې خو کار وشو، نو بس بیا دې ته نه ګوري چې شریعت سره برابر دی او که نه دی، بس یو سلسله روانه شي. دا د ملنګ بابا خیرات دی، څوک به په کوڅه په کوڅه ګرځي، سوال به کوي، الوا پخه کي. په هر کیف که ډوډۍ یا روجې یا الوا د خیرات په نیت څوک پخه کي، درود شریف په باندې دم کی، په کلمې دم کی، سوره یاسین شریف باندې دم کی، نو اخري فایده ډېره زیاته ده. خو دا طریقه چې په دې به مال ډېر شي او دا به بل اوس پولو کوم دویمه ډوډۍ به جوړه شوي، دا غلطې خبرې دي. شریعت کې د دې څه نشته. په محراب کې دننه د لمانځه دپاره ودرېدل څه حکم لري؟ د شریعت مسله دا ده چې محراب کې څوک مونځ کوي نو دې د محراب نه بار ودرېږي، خپې دې خامخا د محراب نه باري. باقي که رکوع یې په محراب کې راځي یا سجده په محراب کې راځي نو دا خو خیر دی، لیکن خپې به خامخا د محراب نه لږې باري، چې خپې رده په محراب کې دننه ني. دا ځان له کوټې یو شکل لري، نو مونځ پې فاسدېږي نه، خو لږ غوندې کراهیت په مانځه کې راځي. نو چې دې تاسو په محراب کې امام ته مصلی اچوئ، نو د محراب نه یو لږ دا مصلی لږ رابار ساتئ، چې د امام خپې د ده دا ولاړه د محراب نه باري. نو که رکوع سجده قیدی په محراب کې دننه هم راشي نو بیا پروا نشته. اودس چې وکړي نو اندامونه اچول څنګه دي؟ بلکل جایز دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اودس نه پس اندامونه اوچ کړي هم دي او کله کله نم دي اوچ کړي، نو دا بلکل جایز دي، اندامونه اوچول هم شي او که اوچ یې نم کې نو څه پروا نشته دی. رب العالمین ته زموږ نه راضي شي، خدای موږ ډېر ګناهګار یو، زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. الله د خپل قهر او د خپل غضب نه